ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من الطير أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دا الله تعالى دا الله د شان عمره حمدنا و شکرنا چې د خپل کتاب په نسبت باندې یو لږ ساعت لا په خپل کور کې کېنولو الله تعالی دی دا الله تعالی د کتاب حقیقت او دا غي مقصد زمونږ او تاسو زړونو ته کوس کی او الله تعالی دی د قران کریم چې کوم بیان شوی حکمونه دي الله تعالی دی زمونږ ژوند پاغي باندې تیر کی قرآن کریم چې بندا اوري او زده کوي نو د هر تعلیم پس د کون کې هم او په خودون کې هم یو اثر وي کم یو تعلیم چې سړی اوري زده کوي
او یا چې کم دنو نورو ته هغه ښیي نو د هر یو تعلیم د هغې یو اثر وي سړی چې کم دنو پښتو زده کوي پښتو وایي نو د پښتو خپل اثر دی سر باندې به په اوږه به ساده راچولی وي او بې ترتیبه غونته کې به ښکته زانګي او یو پنسه به اوچته وي یو به کته وي بره وي او د پوندو کې به لوی لوی دراړونه شوي وي د پښتو د زده کولو خپل اثر دی او که یو سړی اردو زده کوي نو جامې به داسې صفا صفا وي او جامو ته به کپړې وي خال شیخ صاحب مد ظله العالی وی افغانیان چې دی نو جامو ته کالی وي وی ځکه هغه یې کال پسو باسي او پښتانه ورته جامې وي وی ځکه دی یې جمعه په جمعه څه کوي وباسي وی افغانیان دا پنجابیان ورته کپړې وي ځکه هغه هر وخت کړه پکړو په بل کاري نه نو د هر ژبې او د هر تعلیم یو اثر دی که یو سړی انګلیش زده کوي نو د ده به کوشش دا وي چې دا قمیص دې نه وي د دې په ځای د یو وړې غونته کې بنین وي او د پرتوک په ځای د پتلون وي او سر د سرتور وي او که د نظر نه وي نو د پیشن چشمی دی وی خوبی دی په خبرو کې به هم د هغه انداز بدل وي او کو بس کی نو کوشش به دا وي چې په ولاړه وي او دا ګیلاس په دوو ګوتو نیولې وي او دای کوشش وي چې ګیلاس هم داسې وي چې هغه کونه نری وي اوی خناری وی او په دوو ګوتو نیول کیږي که چېرته سګرټ هم څکي انو ښه شی نه دی خو کوشش یې دا وي چې داسې په دې ګوتو کې الټه غونته کې نیولی وي او چې د خولې نه پوکې وباسي نو د هغې طریقه هم څه بدله غونته کوي په دې یو طرف یې وباسي که پښتون سګرټ څکي د هغه انداز څه وي بدل به داسې ورته ونښلي بس په یو ساه ورته نښتئ زر زر ختم کی د هر تعلیم یو خپل اثر وي په بنده کې چې کمدنو یو اثر وي د عربی ژبه چې ده د قرآن نه یو طرف ته کا خو چې د عربي دا ژبه زده کوې ته به وایې چې دې سره ما اوږده غونته کې خلقه اغوسته وې او په سر مې ورسره سور رومال ایښی وې که هغه تور ګاډی میلاوېدی چې هغه مې په سر څه کړی وې ایښی وې او خوی به دې لږ دروند خوږ وي د دې ژبې یو خپل اثر وي ثانوي رحمه الله تعالی یو ځای کې ذکر کوي وی زمونږ نیکان د عربو نه راغلیو محمد ابن قاسم نو مونږ ته اسلام د عربو نه راغلیو او په عربی ژبه کې مونږ ته راغلیو خو زمونږ میندې هغه هندستانی وي نو یې مونږ ته مصیبت دا دی چې د مور د ژبې سره د مور رسمونه هم پاتې شو نو یې ډېر خفګان په دې دی چې د پلارانو راکې یو رسم نشته د پلارانو راکې یوه طریقه نشته دا ولې ځکه د پلارنۍ ژبې تعلیم پاتې نه شو نو چې د هغې تعلیم نه نو د هغې اخلاق پاتې نه شو بلګرام شیر صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وی چې حافظ ابن تیمیه فرمایي
چې کله یو قوم په بل قوم باندې قبضه کول غواړي او دا غي د غلام کولو اراده وکي نو دا غي نه مورانه جب اول واخلي دا غي چې کوم مورانه جب وي نو هغه ته نه واخلي نو د مورانه جب سره کم چې مورنی رسمونه وي رواجونه وي نو هغه ته نه هم لاړ شي نو د پر رسمونو رواجونو کې د غیر قوم غلام شي نو هغه ته فتح کول آسان شي چې وي د په مورانه جب غیرت اونکو نو د په نور سره غیرت نه کوي دا هغه قبضه کول آسان شي قران کریم د نبی علیہ السلام په ذمہوارو کې یو ذمہواری د قران تعلیم کې خودل دي زکات د تعلیم یو اثر وی تعلیم فکر بدلی تعلیم عقیده بدلی تعلیم اخلاق بدلی تعلیم اعمال بدلی تعلیم تهذیب بدلی کلچر بدلی چې کله تعلیمی نصاب بدل شي نو هر څه بدل شي او چې کله تعلیمی نصاب سم وي نو هر څه سم وي هر څه سم وي تعلیمی نصاب داغي معیاری کېدل چې تعلیمی نصاب معیاری وي نو هغه انسان چې دی نو داغه معیار هم اوچت وي داغه هر څه اوچت وي داغه اخلاق نمونه وي داغه اعمال نمونه وي داغه فکر نمونه وي چې تعلیمی نصاب هغه د نصابونو بادشاہ وي نو چې کم خلق اق نصاب وي نو هغه خلق په خلقو بادشاہي کوي هغه خلق په خلقو بادشاہي کوي نو د قران کریم دا د مسلمانانو تعلیمی نصابو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدرسه وا په مکه مکرمه کې دار ارقم زکه بیت الله شریف باندې دا غي قبضه وا نو نه پرې خودو او په مدینه منوره کې د جمعات سرای مدرسه جوړه کړه اصحاب صفه به وتوی داغي شاګردانو ته او داغي مدرسې نوم صفه یعنی جمعات مخې ته یو سفرو پاغي کې به طالبانو اغي بس دکړه کوله خدای تعلیمی نصاب سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلمو نبی علیہ السلام استاجیو د معلم حیثیتو او صحابه کرام سټوډنټانو طالبانو هغه د مدرسې طالبانو زده کوونکو د دې په منځ کې هغه کم تعلیمو چې دا غین مخ کې چې دا تعلیم نبی علیہ السلام دا نو د دین مخ کې خلقو ته انپړ ویل شي الله وی هو الذی بعث فی الامیین رسولا الله پامیانو کې پیغمبر راولېګو او لتنذر القرى ومن حولها چې ته القرى ويرای او القرى والا چاپیر ويرای زکه دی پتیرو کې دي هغه خلکو ته جاهلان وي هغه خلکو ته امیان وي جاټان وتوي او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکول شروع کو او نبی علیہ السلام مدرسه شروع کړه نو د هغه خلکو بارکی او ټکی راغی د نبی علیہ السلام صحابی فرمایي چې دا خلق چې دی نو آمقها علما
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدرسه کې سبق چې چا ویلو نو دا غي په باره کې ویل وای دا ډیر نقطه‌دان دي په نارو ټکو پویدون کې خلق ته هغه ته جوور عالمان ویل پوهه وته ویل یوازې د دې نه چې هغه له حلال او حرام چل ورته او حلال او حرام پیژندل بلکې هغه چې کمدنو شتربانانو او دا غینه جهان بانان جوړ شو هغه به خان ساتل او بیا چې کمدنو انسانان ساتل شروع کړل هغه د انسانانو استادان شو هغه نه که حیاز د کول خلکو تز د کولا که امن تز د کونو خلکو تز د کو دنیا په امن کې دا غي محتاج شوا دنیا په حیا کې دا غي محتاج شوا او دنیا چې دا نو هغه په اقتصادیات او په چل کې چې د معیشت چل د مال د جمع کولو د سنبالولو د لګولو د ګټلو چل دا خلکو د صحابو نزد کول شروع کړل دا غي نزد کول شروع کړل دا غي په وخت کې دنیا دومره ترقی وکړه په مالی لحاظ سره د امن په لحاظ سره چې قران کریم دا غي مثال ذکر کړي چې هغه نمونه شو د ټولي دنیا سره نمونه شو ولی دا غي نصاب تعلیم چې ونه هغه مزیدارو نصاب تعلیم دا غي هغه کم یو سیزو آی نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاشرتی علوم خودو آی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک سټڈی خودلا آی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فزکس کیمسٹری بایولوجی خودلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میډیکل انجینیرینګ خودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدرسه کې نصاب تعلیم سو د هغه نصاب تعلیم د وجنه هغه خلق مکمل بدل شو دا غي سوچ شو دا غي عمل شو دا غي د عقیدی معیار معلوم شو دا غي د عمل معیار معلوم شو دا غي د اخلاق او معیار معلوم شو د ایمان بارکی مونږ ته وای د دغه خلکو نه ایمان زده کوي دا عمل بارکی مونږ ته وای د دې خلکو تابعداري وکي د دنیا د ګټلو په بارکی مونږ ته وای د دې خلکو په قدم کېږدي د دې خلکو په قدم کېږدي اغه نصاب تعلیم دا غي اوچتو نصاب تعلیمی اوچتو نو دا غي د وجنه غي اوچت شو الله تعالی فرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله تعالی د دې کتاب په ذریعہ قومونو لا ترقی ورکي دا غي نصاب تعلیم قران کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدار ارقم کی چې خونو نصاب تعلیم قرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مسجد نبوی کی تعلیم ورکو نو د قران ورکو الله تعالی وتوي بلغ ما انزل اليك من ربك لتبين للناس ما نزل إليهم ورتل القرآن ترتيلا وأن أتلو القرآن أتل ما أوحي إليك من ربك أتل ما أوحي إليك من الكتاب دا اللہ رب العزت کتاب بیان کا دا اللہ رب العزت کتاب اخیا يعلموهم الكتاب دا پیغمبر نصاب تعلیم چو
نو هغه قرآن کریم او د قرآن کریم د نصاب تعلیم په ظاهری دنیا باندې اثر دادی چې د کم یو قوم نصاب تعلیم قرآن کریم شو او د قرآن کریم پر رڼا کې شو کده انجینیرینګ زده کوي کده میډیکل زده کوي او کده نور کورسونه زده کوي خو د قرآن پر رڼا کې زده کوي هغه د قرآن کریم د رڼا نه بهر نه وي د قرآن کریم پر رڼا باندې وي د قرآن کریم روشنايي هغې ته شوي وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې به سهار مونځ لته نو چې کور نه به جومات ته ته نو په دې تلو کې به نبی علیہ السلام یو دعا ویله هغه دعا دا دعای نور دعای اللهم نور قلبي بنورك الذي انزلت به الفرقان یا الله په قرآن کریم په تعلیم می زړه منور کا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دویم ویل اللهم اجعل في لساني نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري وبشري نورا نبی علیہ السلام به د بدن پرزه یاد کړه وی الله زما په لاس کې رڼا کا زما په سترګو کې اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا الله په سترګو کې مې رڼا کا په غوږونو کې مې رڼا د قرآن وګرځوه یعنی مطلب یې دا چې اے الله چې زه وینم نو قرآن وینم چې زه اورم نو قرآن اورم چې زما اندامونه خوځي نو په قرآن خوځي چې زما چې کم رڼا مې زړه ته کوزه شوې ده نو چې هغه اندامونو لراشي دریم به نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل اللهم اجعل فی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعلنی نورا وزدنی نورا واعطنی نورا اے اللہ زما ماحول نورانی کا چې الله زب کم ماحول کې یما نو چې هغه ماحول د قرآن ماحول وي او اے الله چې زما خوله چلیږي نو په قرآن څه شي و چلیږي او اے الله چې د قیامت پر ورځ بی نورا نشما د قیامت پر ورځ رالم نور راکا نبی علیہ السلام د قرآن تعلیم زړه کې هم غواړي په خپل عمل کې هم غواړي او په عالم کې هم غواړي چې کله د قرآن کریم تعلیم یو قوم کې راشي او د یو قوم نصاب تعلیم هغه قرآن کریم شي نو ماحول به ټول نورانی شي لتخرج الناس من الظلمات الى النور خلق بچ کمدنو د تیارو نه رڼا ته راشي لتخرج الناس من الظلمات الى النور خلق برنا تراشي نو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما دک خلق چې چا نصاب تعلیم قرآن کریمو قرآن کریمو نو دا تعلیم دا نصاب تعلیم دا چې کمدنو د ټولو تعلیمونو بادشاہ دی د ټولو تعلیمونو څه دی بادشاہ دی نو چې د ټولو تعلیمونو بادشاہ چې کم قوم دا تعلیم راواغس نو هغه قوم به د ټولو قومونو سوي بادشاہ هغه قوم به د ټولو قومونو بادشاہ وي دا د نصاب تعلیم اثر دی جو خود نہ تیرا پر دوسروں کے راہی بن گئے جو خود نہ تیرا پر دوسروں کے راہی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا چاگئی پلار نو خوچ کل دا نصاب تعلیم راواغستو دا تعلیم راواغستو نو آگئی دو نور دا پارا حادیان شو نور دا پارا نمونه شو نور لار خودن کی شو
او معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل زما پا امت کی عزت مند پٹول دنیا عزت مند اگا بسوکوی چه چا نصاب تعلیم اگا قرآن کریمی قرآن کریم اگر آغستوی پا عقیدی باندے پا عمل باندے پا اخلاق باندے داغ دعوت دا قرآن کریمی حملت القرآن چه قرآن مجید اسا کڑی چت کڑی اچتاون کی دو قرآن کریم دا قرآن کریم اوچتاون کی دو قرآن مجید دا سے نا چه دا سی اوچت کڑی دا سے راغستی او اوچتاون کی دو قرآن دا نہیں چه صرف پا یاد کڑی مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی دا دی حدیث دلان دی لکلی دی مرقات شریف کی چه حملت القرآن العالم العامل به چه آغا قرآن کریم زدکڑوی او قرآن کریم عمل کی هم راوستلوی دا یهودیان مبارک اللہ وی حملوا التوراة ثم لم یحملوها ڈاؤنلوڈ کرے ہو خو عملے پہ نو کرے التحمیل ڈاؤنلوڈ تو ہی کنا تش ڈاؤنلوڈ کرے ہو حملوا التوراة ثم لم یحملوها دا اغید اچتولو حق ادا کرے نو حق نو ادا کرے داغی تعلیم اثر پہ خکارا شوے نو اثر پہ نو خکارا شوے چه کم قوم داغی قرآن کریم نصاب تعلیم شو پا ظاہری دنیا کی داغ اثر چه کم دنو دادے چه دا قوم با پا طول دنیا باندی اچت ہوئی پا طول دنیا با اچت ہوئی او پا دی سڑی باندے با دا اثر کئی پا دی سڑی باندے با دا قرآن کریم دا تعلیم اثر داوی دا قرآن کریم دا تعلیم چه دے قرآن کریم زدکی او دے قرآن کریم وی نو دا ضمیر دا عمل دا ماحول آواز بداوی چه لا الہ الا اللہ دا قرآن کریم دعوت تے کہ یو قرآن کریم خودن کی او یو قرآن کریم زدکون کی دا قرآن کریم نا دا اثر ندے قبول کرے دا نا قرآن خودلے دے او نیز دا کرے دے دا عربی خودلے دا او عربی از دا کرے دا عربی خودلے دا او عربی از کرے دا زدا کرے دا دا دی وجہ دا دا چه دا قرآن کریم یو نم دے کلام اللہ سنو میں دے کلام اللہ قرآن کریم تا کلام اللہ اولی ہوئی دا دی ڈیری وجہ دی خودی وقت مطابق پہ ہوئیو قرآن کریم دا اللہ کلام نے اچھا دا اللہ کلام نے دا اللہ تعالی خبر دا اللہ دا دی سا مطلب دے چی دا اللہ تعالی کلام نے دا اللہ رب العزت کلام نے خبر پوئی گئی شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی یو ځای کې ذکر کئی وی یو ځل میں سوچ کاؤ سمی کاؤ سوچو وی ډیر زیاد داسی پریشان ما اللہ تعالی دی منگ توم دا داسی سوچونو توفیق نصیب کی حضرت تانوی رحمہ اللہ تعالی ذکر کئی چی یو 15 منٹا سوچ پا ماسخوتن کی دا دی خبری چی کیا کھویا کیا پایا چی رس تیر شوا سمرا میں اللہ ناراض کو او سمرا میں اللہ رضا کو دا سوچ کول دا چی کم دنو سوچ کول دا رازی یو 15 منٹا ماسخوتن دا دی خبری سوچ کول دا سوچ دا بندہ زندگی بدلی دا بندہ زندگی بدلی غفلت سرا زندگی ندی تیراول پکار منگا ماسوتن کی چی ازگار شو نا موبائل راولو
او د کېدو دوا څه شی ده؟ فیسبوک. د پاسېدو دوا څه شی ده؟ موبایل. چې دې کې مونږ ګورو چې اوس چا سره لیږلي دي او که نه دي د رالیږلي. دا چې کمدنو نقصان دی او تباهي ده، نقصان دی او تباهي ده. زمونږه ډیر وخت چې کمدنو هغه فضول تیریږي. خو ماسختن کې الله تعالی قرآن کریم کې وایي ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر بندر سوچو کی چې سبا د پاره ځان لسه لیږلي دي. دنیا کې سبا منی نو دا سالم دنیا او دا سالم عمر دا د نن نه، او چې د مرګ په کمرس شو نو دغه سبا دی. دغه سبا شروع شو نو د سبا لدی څه لیږلي دي. دا سوچ کول، دا فکر کول، دا یو ډیره لویه خبره ده. شیخ سعدی رحمه الله تعالی وی چې سوچ می کو ځان سره چې سعدی عمر گرایا ما دری صرف شد کی چیخ خورم در سیب چی فوشم در شتاب. زما ډیر عمر پدې کې لاړو تیر شو چې یاره جمی کې بسا غوندو او په ګرمای کې بس خورو، بس خروس کو کې اغوستان کې پدې کې زمنګ عمر تیر شو. وی ما وی چې الہی سبیلی خلت من رضاکا، یا الله په ټول عمر کې مت رضا نکړې نو ته رضا نکړې. دا سوچ ځان سره الله تعالی دې زمنګ دا فکر جوړ کی چې د بنده دا فکری چې ما الله رضا کو او که زما په دې عمل الله ناراضه شو. نو ما دا سوچ کو، نو بس ځان سره می او تړلا چې بس سادي چات کله سبقونه خای، کله یو پلزی بیانونو لا، کله یو سکه، کله بل سکه. ما خو عبادت نکو، بس ته نور ګډ کې کینم او اسم نکوم، ټک نکوم، او ځان لا الله رضا کوم، زو سره خپل غپ لګوم او پورا بس الله سره بهم. او قسم یو خور چې چا سره به خبرې بنه کوم، چا سره خبرې بنه کوم. یو شو داسې په دې ورځو کې زما یو ملګری راغی، خو زما وی خوږ ملګری و، د سفر د حضر وی ملګری مې و او داسې مې ورور مې و. وی هغه چې کمدنو وی د خبرو درستخان خور کو، کله د غم کله د خوشحالی. خو ما خو سوګند کړی دی، قسم مې کړی دی چې زه خو خولې نه ګوپت نو باسم. وی ده ته چا وویل د کور والو بندګانو چې خبره داسې ده چې سعدي قسم کړی دی چې زه به چا سره خبرې مبرې نشته، او بس زه الله خوشحالوم عبادت کوم. هغه ورته وی هم ملګری په ملګري ناس کوي لکه. وی مام قسم کړی چې زه به ردنه دا خبرې څه کوم او بس. امام قسم کړی چې دنه به زه دا خبرې څه کوم او بس. شیخ سعدی وی هغه ملګري ما ته داسې ووی ګلستان کې دي داسې، خو دا په ګلستان کې دي چې شیخ سعدی وی چې په ګلستان کې یو شعر د بل چا نشته. خو لکه دا شیخ سعدی شعر ته کړې ده، نوره خبره د هغه کاکا وه. هغه وی هغې ملګري ما ته داسې ووی ګویا کې چې داسې راته ووی که زبا در دهان خیرتمند چیست، که زبا در دهان خیرتمند چیست، کلید در گنج صاحب هنر، چو در بسته باشد چی داند کسی که جوهر فروش است یا پیلور. وی آغی ملگری ما تا دا ویل که زبا در دهان خیرتمند چیست، چه جبا دو اخیار پا بدن کی سشے دے، جبا دو اخیار پا بدن کی سسیز دے. وی بے جوابو کو چه کلید در گنج صاحب هنر، دا دے یو اخیار سڑی او د یو هنرمن سړي د کمالونو کنجي ده، د کمالونو څه ده؟ کنجي ده. بیا ویل چو در بسته باشد چی داند کسه،
چو در بست باشد چی داند کسه که جوهر پروش است یا پیلور وی هغه وویل چې د دکان ور کلکي ورې پورې وي او ورې جرنده وي چو در بست باشد چی داند کسه که جوهر پروش است یا پیلور چې د دکان ور بندي نو چاته څه پته لګي چې دننه ملغلرې خرڅېږي او که بیلوری خرڅېږي چاته بیا پته نه لګي. شیخ سادي ته هغه کاکا وویل چې ستا د کمالونو پته او ستا په زړه کې چې څه دي نو د دې نه به فایده خلک څنګه اخلي ستا به خلک څنګه پیژني چې دا سادي دی منځ خو زوم کوم او تیم کوي ستا پته به په ژبه باندې لګي په څه باندې لګي په ژبه باندې لګي نو کلام الله قرآن کریم کلام الله دی که چرته دا کتاب نه وی او دا کلام د الله نه وی نو منګه الله پیژندلی نشو. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليعلموا انما هو اله واحد. کا عقل پیژندلی وی عقلو سوشي عقلو که عقل ډیر محنت کړوي ډیر محنت کړوي نو دومره به ویلوي چې هر مصنوع لسوانه پکاري او هر محدث لا محدث پکاروي بس عقل به دومره پیژندلی وي چې دا دنیا جوړه شوې ده نو د دې یو جوړونکی شته دومره نو خلقو په عقل خالق پیژند خلقو په عقل رازق ولئن سألتهم من خلق السماوات خلقو په عقل باندې خالق پیژند خلقو په عقل باندې رازق پیژند خلقو په عقل باندې مالک پیژند خو خلقو په عقل باندې الہ نه پیژند خلقو په عقل باندې الہ نه پیژند الہ الله دې رحم وکړي. زمونږه د ایمان کلمه طیبه داغي اولنۍ حصہ کی الوهیت ته او دویمه حصہ کی رسالت ته دا لکه زمونږه د ایمان مضبوطه تیږه ده یاره خدای خیر د کلمې اولنۍ حصہ الوهیت ته د کست دا ټکی وم د کلمې اولنۍ حصہ الوهیت ته او د کلمې دویمه حصہ رسالت ته ٹھیک ده ٹھیک ده یعنی دا الوهیت بغیر د رسالت نه پیژندل نشي یعنی دا الوهیت بغیر د رسالت نه پیژندل نشي دا د عربی ټکی د کسته وامه اوس خبره کومه دا زمونږ د کلمې دوه حصې دي څو حصې دي دوه حصې چې یوازې لا اله الا الله یو سړی مني او محمد رسول الله نه مني نو مسلمان نه دی مسلمان نه دی. خو بیا وام زمونږ د کلمې اولنۍ حصہ الوهیت ته چې دا الوهیت یو سړی نه مني نو مسلمان نه دی چې دا نه مني چې الوهیت صرف د الله دی نو دا سړی مسلمان نه دی. یعنی زمونږ د ایمان او زمونږ د اسلام بنیاد په دې ټکی باندې دی چې مونږ دا ومنو چې الوهیت ټول په ټوله صرف او صرف د چا دی د الله دی. الله تعالی په خپل الوهیت کې هیڅوک مثدار کړي نه دي لکه دا زمونږ د ایمان مونډی ده دا زمونږ د ایمان بنیاد دی دا زمونږ د اسلام بنیاد دی خو بدقسمتی زمونږ دا ده ٹھیک ده
بدقسمتی زمنګ دا ده، دلتوب زمنګ دا دی، بیکارتوب زمنګ دا دی چې دا اولنې ټکی د اسلام چې الوهیت دی موږ د دې په مطلب نه پوهیږو. الوهیت دا لکه د ایمان بنیاد دی. یو سړی ډاکټر وي، سوي ډاکټر، نو هغه د خپل ډاکټرۍ اسباب هغه تلو راتلو والا کټ چې وړي راړي پکې کنه، یا چې هغه ستن پکې وي، یا چې هغه ډراپ پکې لګي، ډراپ، ستنو، ګولۍ، سیرپ، دا ټول نمونه ولا ورزي که نه ورزي. یو الګ په سکول کې مانیټر دی، څه شی دی؟ مانیټر. نو هغه مانیټر چې دی نو هغه پیژني چې بیج څه شی دی، څه شی بیج، بیجونه چک کا، هغه بیج ټکه پیژني که نه پیژني. یو کاکا زمیندار دی، هغه لور پیژني، رمبې پیژني، یوي پیژني، جغ پیژني، کوداله پیژني، بیلچای پیژني، ورخ پیژني، والو پیژني، تیری پیژني، تخمونه پیژني، د زمیندارۍ چې کوم نمونه دي هغه ټولو پیژني. دکاندار دی، دکاندار هغه چې نیمپاوی، پاو، کیلو پیژني که نه پیژني، دا ټول سیزونه پیژني. دارنګي سکولی الګ ته نو هغه پنسل کارت، اوس نمونه بدل شارپنر وایي که څه بل شي، موږ له دا نمونه نه راځي، خو پنسل کارت ته، بسته ده، بیگ دی، کتاب دی، لیک دی، دا ټول پیژني که نه پیژني. موږ مسلمانان یو، د مسلمانۍ اولنې ټکی دا دی چې الوهیت د یو الله دی، موږ الوهیت نه پیژنو. افسوس دی په دې باندې، د سکول په هلکانو افسوس، په جینکو افسوس، په زمیندارانو افسوس، په دکاندارانو افسوس، په امیرانو صاحبانو افسوس، په حاجیانو صاحبانو افسوس، په طالبانو افسوس، په مولیانو افسوس چې هغوی الوهیت ټکې کمونی پیژندلی. چې الوهیت څه ته وایي، چې موږ په کلمه کې دا وایو چې الوهیت د چا دی؟ د الله دی. دا وایو چې لا اله الا الله، په الله سره ټول الوهیت د ټول مخلوق نه لرې کو، چې په مخلوق کې هیڅوک الہ نشته، ټول الوهیت چې دی صرف او صرف د چا دی؟ د الله تعالی دی. اوس الوهیت څه ته وایي؟ دا خبره دا ولې موږ نه کوو؟ ځکه زموږ نصاب تعلیم قرآن نه دی، ځکه زموږ نصاب تعلیم څه نه دی؟ قرآن کریم نه دی. سکولی دی سکول ته لاړ شي، کالجی دی کالج ته لاړ شي، امیر صاحب دی دعوت کارو کی، او حاجی دی حج له لاړ شي، هر یو سړی دی هر څه وکي، خو چې قرآن نه ویلی نو دی الوهیت نشي پیژندلی. الله تعالی قرآن کریم د الوهیت تعلیم له رالیږلی دی. د الوهیت تعلیم له د دې وجې نه د قرآن نه ځان خبرول دومره مې اسانه کړه، دومره که نه چې په خدای یقین وکړه که دومره درته بل مفتي اسانه کړي. ښه بل به درته ټیک ویلو چې قرآن مجید ټکي په ټکي په ترجمه زده کول فرض دي، دا به چا پلار کړي وی. بیا ما درته دومره اسانه کړه چې د قرآن کریم نه ځان خبرول په هر مومن مسلمان نارینه زنانه څه دي؟ فرض. ځان خبرول مې ووی، خیر دی که زده کولی نشي نو ځان ته نشي خبرولی. زما په دې خبرو جوړ نه پوهېږي، لکه ځان ته ولې سړی نشي خبرولی چې لکه استاد درس کوي او سړی ورسره کینی، نو که دی د دې ټکي معنی زده نه کړي نو د دې آیات د مطلب نه خو به خبر شي که نه؟ مطلب نه خو به څه شي؟ خبر شي. کله که لا تأکلوا الربا، مخوری سود لره، د لا تأکلوا معنی یاده نه کړه او د ربا معنی یاده نه کړه، خدای خو پته ورته ولګېدله چې دې آیات کې وایي چې سود حرام دی. مطلب باندې خو څه شو؟ پوه شو. که دې په عربی په ټکي ځان ټیک ته ځان خبرول د ټولو دپاره دي. انذرن ناس، انذرن ناس لتنذر القرى ومن حولها لانذركم به ومن بلغ ليكون للعالمین نذیرا. دا نذیر
انذار دا خبرولي لينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد. د دې الوهیت په مطلب بزان پوهه کول غواړي، د الوهیت په مطلب بزان پوهه کول غواړي. مونږ وایو نشته لایق د عبادت به د الله نه. زبس ټیک شو دا لایق څه ته وایي، د عبادت څه ته وایي؟ خبر اخلاصه دا لایق څه ته وایي، عبادت څه ته وایي؟ لا اله الا الله نشته د بندګۍ لایق به د الله نه. بندګي څه ته وایي؟ بندگی ستوي ورونو دا زمونږه که کمې وته وای که بیکارتوب وته وای او غټه خبره دا چې په دې مونږ ګناهګار یو. دا مونږ یو ټکی دی کمزوري نومې یو ټکی دی. څه شی کمزوري؟ هغه مونږ ځان له ډېره ښکلې بانه کتلې ده چې څوک راته ووایي یاره بس استاد یې کمزوري ده. والله قسم دی رښتیا خبره ده. لکه دا اوس ما دا بیان وکړه که نه رښتیا خبره ده. طلبه کرامو او ټولو ډیره ډیره شکریا چې دوره تاسو ماته کېناستئ. خو د دې نه پس به انشاءالله په موږ کې یو فیصد هم دا غیرت نه راځي چې یاره دا خو زده کول غواړي. صرف په سبق لا شو بس یاره توبه خدای توبه دا زمونږ یاره ډېر والله بیکار توب دی. بس زمونږ د بیان اخیري نتیجه دقه ده. بس او که ځینې پکې داسې ډېر بختور نو هغه پکې یو اوښکه لږه څه کي توی کي الله سره د اوښکو کمې نه دی ورته یو دغه ورلړه کوي چې کومه اوښکې پسې رستو د عمل احساس نشته او د عمل بدلیدون نشته. والله که د دغې اوښکې الله سره څه قیمت وي؟ هغه اوښکه قیمتي ده چې د هغې نه رستو د سړي په عمل کې بدلون راشي، احساس راشي. دا قرآن الله دې له رالیږلی و چې دا خلک الوهیت وپېژني. د مکې کافرانو هم خالق الله منو نه منو، خالق الله منو. قرآن وی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، که د دوی نه تپوسو کې د ابوجهل حاجي صاحب نه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض چې د ځمکه او اسمان چا پیدا کړي دي، نو هغه ابوجهل چې ته پې م لعنت وایې زه پې م لعنت وایم. نو الله تعالی وی دی به وایي چې الله پیدا کړي دي، دی به وایي چې الله پیدا کړي دي. لیقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. که تپوس ترې نه وکړي چې دا باران څوک وری، نو دی به وایي چې څوک یې وری؟ الله تعالی یې وری. قل من بیده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیهم. که دا تپوس ترې وکړي چې د ځمکې او د اسمان د اختیار چې د هر یو سیز کنټرول د هغه په لاس کې دی، دا څوک دی؟ وی دی به درته خامخا وایي چې څوک دی. ګوره دی پیژنده سره د دې نه هغوی چې کوم دی نو چې نبي علیه السلام ورته ووایي ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلقو لا اله الا الله وایي چې کامیاب شئ. خالق الله من، مالک الله من، رازق الله من، بارانونه ورونکې څوک من الله من، ژوندې کوونکې مړ کوونکې څوک من الله تعالی من. خو چې وی دا کلمه ورته ووایي چې لا اله الا الله ووایي، قرآن وی واذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. چې کله ورته وویل شي چې لا اله الا الله ومنئ، نو د دې نه ځان اوچت حساب کی، ځان څه کی؟ اوچت حسابوي. یستکبرون او د خولې نه دا خبره راوځي اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. اجعل الالهة
الها واحدا ان هذا لشيء عجاب و د غړو الهون یو الہ جوړی دا خلا ناشنا خبري شروع شوي اجعل الالهه الها واحدا اذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا چې د لا اله الا الله خبر وشي نو دوی په شا وړي نبی عليه السلام سړو ته وي او سړی ته وي هغه ته وي هاذا امر تکرهه الملوک دا خدا سي او خبره ده چې د بادشاہانو خوخه د بادشاہانو نه ده خوخه او دا داسې کلمه ده دا داسې کلمه ده چې ته وای اذن تحاربك العرب عربیان بدیم دشمنانی عجمیان بدیم دشمنانی وی د بادشاہان هم بدی شي او عرب او عجم ټول بری شي دشمنان دا بری دشمنان شي د دې کلمې څومره زور دی دا ولې موږ په نه پوهیږو زمون خلک وایو او خدام عزیز مثلا نشته نو ټینشن نو څوک جګړه کوي نه چې کمندونو د بادشاہانو بدی شي هغه هم د سر د پاسه لیکلی وي پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قلت تپوستے پکارو چې لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب تو لا الہ الا اللہ خو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا دی بانیم لگزان پویا کول پکارو تا دا شروع کا او دا قرآن چه کم مطلب دے تی اغوایا بیا بستا پتاو لگی دا جواندائی کلمه دا تا جواندائی کلمه دا قرآن کلمه ہوایا دا لا الہ الا اللہ صرف دا عربی ٹکی نا صرف دا عربی ٹکی نا بیا دا قرآن کریم کلمه ہوایا او بیا دا دی کلمی اثر تا گورا بیا او پخپل زندگی کی تا دا کلمه راولا بیا دا دی چه کمدنو دا خپل ایمان خوان تا گورا بیا با دا خپل ایمان پا خوان پوشی رونو دا قرآن دا تعلیم اثر داده چه دے سڑی تا الہ خی دے سڑی تا الہ خی چیست قرآن اے کلام حق شناس چیست قرآن اے کلام حق شناس رونمائے رب الناس احمد بناس چیست قرآن اے کلام حق شناس وید حق پی جندن کیا قرآن کریم سسیز دے رونمائے رب الناس احمد بناس دے خلقو تا الہ خودن کے راغل دے خلقو تا الوہیت خودن کے راغل دے فعلم انہو لا الہ الا اللہ فإن لم يستجیبوا لکم فعلموا انما انزل بعلم اللہ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قرآن کریم دا کلمه خودن کے دے چه سو قرآن نوئی او اغوئی زب لا الہ الا اللہ کامل پوئی گما او قرآن نویز دا او قرآن نوی وائلے دے دروغ ہوئی دے پا کلمه بانی پوئی گی قرآن کریم اغا بندتا الوحیت خی اوس وایا په ایمان وایا بیا واما د قرآن نزان خبرول فرض دی که نه دی فرض دی دا کلمه زده کول څه دي فرض نو د قرآن کریم زده کول څه دي فرض دا قرآن کریم د الوهیت وضاحت ته د خلقو ته الہ خی خلقو ته الہ خی لړ و د درس کې به بیا راځي دا خاص اوس لکه دې ځای باندې بس کول پکار دي ځکه چې زمونږ درس ته څه پیدا شي شوق پیدا شي اوس چې زه وایم اسنه چې بیا وای د کوا خبره ختم شوه خاص یو لږ غونته کې صرف د سوال جواب به لګو کو جواب به وکړو او د آیات ترجمه به وکړو ځکه ړومبی آیات چې کم دنو داو ړومبی آیات داو الف لام میم
مالله لا اله الا هو لا اله الا هو نشته اله بيد الله نا نشته د عبادت او د اطاعت ذمہ دار نشته د تعظیم او د احترام لایق نشته د اطاعت او د بندګۍ او د غلامۍ لایق بيد چانا الله تعالی نا اله هغه چاته ویل شي چې د ټول کائنات چلونکي وي د ټول کائنات انتظام برابرونکي وي او د ټول کائنات حکم او اختیار بادشاہت اغلوی بادشاہت چالوی اغلوی د انسان چې کم احترامات تھی چې د کم تعظیم کوي رکوع کوي سجده کوي او حلال کوي د مال تعظیم کوي د دې تعظیمونو لایق صرف څوک دی الله دی سجده بد الله وی رکوع بد الله وی دعاګانې بد چانه غواړي دا الله تعالی نه به غواړي لا اله الا الله حاجتنا پورا کون کے بید اللہ نا نشتا صرف او صرف معنی الہ گفت آن سی بوے یولیہونا فی الحوائج ہم لدے ماند الہ اغدادا چھے حاجتنا دا بند پورا کئی حاجتنا پورا کون کے اللہ دے نو چھے حاجتنا دا اللہ اغا پورا کئی نو رکوبا اغا تکای سجده با اغا تکای مینا با ناغا سرساتی یارا بدو اغا نکای تاما بدو اغا نکای ده یاری ده مینیو ده تمیزای سوک ده اللہ تعالی ده لا الہ الا اللہ لا الہ او ده جون زیمدار حلال ان کے حرام ان کے حلال ان کے حرام ان کے صرف سوک دے اللہ مولا حلال اول و حرام اول کولے نشی پیر حلال اول و حرام اول کولے نشی لیڈر حلال اول و حرام اول کولے نشی نو اکثریت حلال اول و حرام اول کولے نشی چکم سڑے ہوئی پیر حلال اول و حرام اول کئی داغ کلمہ لا الہ الا اللہ ندا داغ کلمہ دا لا الہ الا مولا لا الہ الا پیرو او چکم سڑے ہوئی لیڈر حلال اول و حرام اول کئی داغ کلمہ دا چھ لا الہ الا لیڈرو چھ لیڈر خدای دے او چھ سو کوئی اکثریت چھ راجمشی نو سود حلال کی شراب الاسن چیوشی نسشی جائز شی زنا چی پر ازا شی نسشی جائز شی داغ کلمہ دا لا الہ الا الاکثریہ لا الہ الا البارلمان اگوئی چی پارلیمنٹ خدای دے دا کلمہ دا سی کلمہ دا سی کلمہ دا شاہ تعالی شاہ بخاری سے ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل لا کا ڈانگ ایسا ڈانگ ہے اگر آگے اللہ نہ ہوتا تو اللہ کو بھی نہ چھوڑتا دادا سے 13 لام دیکھا چھے دے پا مولا گز راکاگی پا پیر گز راکاگی او دے پا لیڈر گز راکاگی پا لیڈرانو او دارنگی پا اکثریت پانی چھے حلال ان کے حرام ان کے صرف سوک دے اللہ تعالیٰ دے دا اللہ رب العزت مقابلہ کی نہ دا غوخی بود پریدی نہ دا گٹی بود پریدی او نہ دا سامیری دا سروس خے پریگ دی پا دے جوڑ پوہ نشوئی کنا نہ دا گٹی بود پریگ دی او نہ دا غوخی بود دا غوخی او کنا دا گٹی خدایانی سوک نمالی خود غوخی دا پسڑی پسی کور ترازی او دا وی چھ لا الہ الا اللہ درگاہ لبا نزو زیارت لبا نزو دا اس خلقو منلا خوارتوائی لا الہ الا اللہ لیڈرم خدای ندے پیر ملنگم خدای ندے
او میجر افسرم خدای نه او دارنگی پارلیمنٹم خدای نه لا الہ الا اللہ نشت دے الہ بید اللہ نام نشت دے الہ بید اللہ نا سنم کدائے جہاں اور مرد حق خلیل سنم کدائے جہاں اور مرد حق خلیل یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے نبی علیہ السلام زبانہ کی لات او مناتو خود لات او منات ایڈیشنو نسکی گی بدلی ایڈیشن بدلی گی نئے زمانے کے نئے بت دا نوی دور نوی بتان بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں نادائی کافرانہ نہ تراش آزارانہ دے نوی تعلیم نوی تہذیب نوی بوتان راوڑل دے نوی تعلیم نوی تہذیب نوی بوتان راوڑل کل خور بودشی وطن بودشی کل قوم سشی بودشی کل روپای بودشی کل نوکری او ڈگری سشی بودشی کل دے یو سجدہ شروع شی کل دے بل لا الہ الا اللہ قرآن کریم تعلیم دا دیخی نو اسی ہوایا چی یو سڑے پر طول زندگی کی دا اللہ غلام شو نو بادشاہ نشو زکدے دا بادشاہ سشو غلام شو نو دا طول جہان دا چا شو دا شو دا قرآن کریم دا تعلیم اثر دے اللہ تعالیٰ دی پی منگ صحیح طریقے سر پویا کی دا قرآن کریم بانزان پویا کول او دا خبر پا عمل کرا استل دا مسلمانانو دا پارا فرض دی اللہ تعالیٰ دی پی منگ لدا عمل کولو توفیق را کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوى والمغفرہ یا اول الاولین و آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین ويا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين الله تعالی دې زموږ د ټول ګناهونو معاف کړي الله دې زموږ د مور او د پلار د رونو خويندو د استادانو د رشتہ دارانو د ټول د الله ټول ګناهونو معاف کړي آینده کې د الله تعالی موږ د ګناهونو ساتي الله رب العزت دا درس کوم کیږي الله تعالی دې د ټول مخلوق د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي الله تعالی دې کلی والو لرا محلي والو لرا ټول دین د فائدې غوښتلو توفیق ورکړي الله تعالی دې زمونږ د ټولو د قران کریم ژوند نصیب کړي د قران کریم خدمت ته الله زمونږ نصیب کړي الله رب العزت دې زمونږ رضا شي الله تعالی دې ټول بیمارانو ته روغ صحت نصیب کړي ټول بے اولاد ته الله نیک اولاد نصیب کړي ټول قیدیان دې الله په خوشاله خپل کورونو تراولي الله تعالی دې مسلمانانو اتفاق او اتحاد په اسلام باندې برابر کړي الله تعالی دې کافر اتحاد مات کی الله تعالی دې مظلوم مسلمانانو چې کم ځای کې دي الله دې غیم رستو کی الله دې فلسطین د مسلمانانو مرستو کی الله تعالی دې فلسطین د مسلمانانو مرستو کی الله تعالی دې حرمین شریفین د مسجد اقصی حفاظت کی الله دې مسلمانانو د ټول وطنونو باندې اسلامی نظام راولي الله تعالی دې ټول مسلمانان په اسلام باندې یو موټی کی الله تعالی دې ټول فکر اسلام طرف ترا بیدار کی الله تعالی دې زموږ رضا شي الله دې زموږ رضا شي د ټولو د راتلل ویل اورېدل الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه